بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاکم خوشحاله آباد او تر تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده او دا تقریبا په 3 شقو باندې یا په 3 حصو باندې دا مشتمل ده. لومړی حصه دا چې نن سبا د هر انسان معاشي حالت دا ډیر زیات خراب دی. یو ځای کې 500 روپۍ دیاړي، بل ځای کې 600 وي، نو دغه 600 الیو دا 500 پرېږدي. دومره هلکه په منډو باندې شوی دی. هر سړی دا وایي چې هلکه موږ ته د رزق میلاو شي، موږ ته د روزي میلاو شي، موږ له الله پاک ښکلی کور راکړي، الله پاک د ښکلې نوکري راکړي، دغه رنګ الله پاک د خپل ګاډی راکړي. هر سړی په دې سوچ او په دې ارمان کې را پروت دی. ډېر هلکه داسې شته زموږ دا ګیر چاپېره چې هغوی سره د رزق درک نه لګي. هغوی داسې دي چې د غرمې روټۍ وخوري، د ماښامو سره بیا نه وي. دې ټولو مسلو د حل لپاره د الله پاک یو نوم دی او ډېر زیات قیمتي نوم دی. کم بنده چې الله پاک په دې نوم باندې یادوي، الله پاک ډېر زیات خوشحالیږي. او دا بنده چې بیا څه غواړي، الله پاک بیا د خپل نوم مطابق د انسان ته ورکړه کوي. یو خو د انسان ورکړه ده که نه، کله څوک څه کوي کله څوک څه کوي، خو د الله پاک ورکړه داسې وي چې پوره جهان راجمع شي، د پوره جهان پوره کائنات راجمع شي. د دې کائنات په شان په کروڑونو کائناتونه نور را پیدا شي، د الله پاک په شان ورکړه دا نشي کولی. الله پاک به د انسان ته بې انتها مال او دولت ورکړي. نو موږ او تاسو به د الله پاک په خزانو باندې نظر ساتو، ځکه چې الله پاک ډېر زیات غټ دی. نو چې کله بادشاه غټ دی نو د هغه خزانې دا ډېرې زیاتې دي. د الله پاک سره د مال او دولت د خزانو اډو کمی نشته دی. الله پاک چاته وغواړي عزت ورکړي، چاته وغواړي ذلت ورکړي، چاته وغواړي بادشاهت باندې کښېني، چاته وغواړي د تخت نه لاندې راواړوي. نو کله زموږ او ستاسو نظر دا د الله پاک په خزانو باندې وي، د الله پاک په ورکړه باندې وي، انشاءالله العزیز الله پاک ما ته مایوسه کوي نه. کله چې ما ته د الله پاک دا نوم وایو او وظیفه کوو، نو دې به 2 شرطه وي. داسې به مونځ که پابندۍ سره کول وي او دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت به ورسره کولی. د الله پاک دا نوم دا به موږ روزانه 300 پیرې وایو. الملک، الملک هم ویلی شي او الملک دا هم ویلی شي. کم بنده چې روزانه الملک وایي، انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ته دومره بې انتها مال او دولت ورکړي، د انسان به ته حیران وي. د انسان لا بیا چل نه ورځي چې اوس په کوم تاخ کې واچوم، څنګه یې اوس سنبال کړمه. نو دومره مال او دولت الله پاک انسان ته ورکوي، خو هغه انسان ته ورکوي چې د کم انسان یقین دا ډېر زیات مضبوط وي. زموږ او ستاسو اکثر یقین داسې وي چې موږ یو وظیفه وکړو، یو ورځ وکړو، 2-3 بیا یې څه موږ ته اړه ووایي، جړه راته ووایي، بیا موږ مایوسه شو. نو دلته کې د الله پاک د در نه څنګه ته مایوسه کېږي؟ بل در د غوښتو نشته دی، د چا نه بل غواړو، دغه یو الله پاک دی. نو چې د هغې نه ما ورته مایوسه شو، موږ ما ورته نه ذکر کوو، نه وظایف کوو، نه مونځ کوو، نه تلاوت کوو، نو زما او ستا به څه کېږي بیا؟ نو کوشش به دا کوو چې وظایف به کوو د زړه د یقین نه. چې کله مضبوط یقین زموږ او ستاسو را پیدا شو، انشاءالله العزیز بالکل هر وظیفه، هر مونځ، هر تلاوت، هر 2 رکعته نفل په دې باندې به تاسو غرونه محترمه دا اړوئ. دومره مضبوط او ډېر زیات قوت به پکې را پیدا شي. نو زموږ دا قوت را ځکه خرابېږي چې زموږ چې کوم کار کوو په هغې باندې زموږ په خپل یقین نه وي، نو چې بل چا ته وایو نو هغې کې به څه یقین وي. نو کوشش وکړو که محترمه چې په دې باندې په یقین سره دا وظیفه وکړو. انشاءالله العزیز تاسو بیا تماشه کوئ چې الله پاک څه کوي. دویم نمبر خبر زموږ دا ده، څنګه تاسو ته پته ده چې په دې ورځو کې دا لړې ډېرې زیاتې وي، یعنې دا بې انتها هر طرف ته هر سړی راټول شوی، څوک هیټر لګوي، څوک ګیس ته ناست وي، څوک اور بلوي، څوک کمبل کې پټ شوی، څوک بلستن کې. نو هر سړی ځان د ګرمولو دپاره څومره منډې وایي، څومره تړلې وایي. دغه رنګ د الله پاک دا څومره ځناور دي، مرغۍ شولې یا مثال په طور دا نور ځناور شو څومره که نه، ستا د اډر لاندې چې کوم دي، ته کوشش روزانه کوه چې دوی له روټۍ ورکوه. مطلب دا چرګان دي روټۍ ورته ور اچوه، یا څاروي دي ګیا ورته ور اچوه، بوتاوه ورته کوه، اوبه وله ورکوه.
چې کله دا ماړه شي دا به تا ته دعاګانې کوي دا چې کله دا د دعا کوي انشاءالله د دوی په برکت به الله پاک ستاسو د رزق داسې هوا کوي فرمایي چې کوم سړی د ځمکې والا باندې رحم نه کوي نو اسمان والا په ده باندې رحم نه کوي نو چې موږ او تاسو د ځمکې والا باندې رحم وکړو انشاءالله العزیز اسمان والا موږ او تاسو باندې ضرور محترم رحم کوي د لړې موسم دی د یخنۍ موسم دی راسون مرغۍ چې بره ګرځي په هوا کې د هغوی چې کومه د رزق تلاش کولو هغه ذریعه هغه مکمل ختمه شوې ده ځکه چې انسان په لړه کې نشي نو مرغۍ به څنګه لاړه شي یار یخنۍ ده نو کوشش کوئ چې د کوټې په سر باندې برنډې په سر باندې یا د کور چې کوم انګن دی په دې کې تاسو دانې باندې څه ور واچوئ یا داسې د روټۍ پوټۍ وکئ دا ور واچوئ چې دوی مړی شي دوی به دواګانې کوي که دوی دعا نم کوي الله پاک هر څه ګوري چې دی زما په بندګانو باندې دومره مهربانه دی دومره خیال ساتي چې ته د الله پاک د مخلوقاتو خیال ساتي الله پاک به لازمي ستا خیال ساتي دا سوال نه پیدا کېږي چې موږ دی د الله پاک د بندګانو خیال ساتو الله زموږ خیال نه ساتي الله پاک به زموږ ضرور خیال ساتي دریم نمبر وظیفه دا ده چې کوم سړی دا وظیفه روزانه 300 پیرې کوي روزانه 300 پیرې کوي الله پاک به د انسان باندې د مصیبتونو تکلیفونو بیماریانو 300 دروازې دا بندوي 300 دروازې به الله پاک پتا باندې څومره ناشنا وظیفه ده او دغه رنګې چې یو سړی دا وظیفه 300 پیرې روزانه کوي نو الله پاک به د انسان ته 300 دروازې د خوشحالۍ او دغه رنګې د راحت او د مال او دولت محترمو دا راکولو کی او دغه رنګې کوم سړی دغه وظیفه 300 پیرې کوي وظیفه درته وایم 300 پیرې کوي الله پاک به د انسان د جسم نه 300 بیماریانې لر کړي 300 بیماریانې چې زمونږ او ستاسو د جسم نه لر شولې نور د خدای نه څه غواړئ نو کوشش کوئ چې درېیمه کلمه دا روزانه 300 پیرې یا 500 پیرې کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې مسلې د حل کړي درېیمه کلمه داسې ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم چې کوم بنده دا وظیفه روزانه 300 یا 500 پیرې کوي انشاءالله الله پاک به د انسان باندې 300 دروازې د خوشحالۍ دا کولو کړي 300 دروازې د غمونو مصیبتونو به بند کړي او 300 دروازې به الله پاک د انسان ته د مال او دولت کولو کړي او دغه رنګه 300 بیماریانې به الله پاک لر کړي نو څومره بهترینه وظیفه ده نو کوشش محترمه دا وکړه چې دا وظایف دا مخکې شیر کوي خلکو سره مخکې چې څومره دا شیر کېږي نو زما خو دا اواز دونه ما راورسوله تاسو ما خپل اواز راورسو او تاسو دا اواز مخکې خلکو ته ورسوئ نو انشاءالله العزیز تاسو هم پکې پیدا یي الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته